بنوی سو قرآن ہم ظاہراً امو رہنمائی اندیدار تکئی ہم اشاراتوں کے دمو رہنمائی اندیدار تکئی عزیزان محترم قرآن شروع کی گی سورہ حمد نا اور سورہ حمد ایوہ بلا نماد سبع المثانی سبع عربے کی وہ طویلیشی مثانی سود واوری کی سوتن جوڑ شول سوارلس او بیا دا ٹول قرآن سورہ بقرے کے دے او ٹولا سورہ بقرہ بیا سورہ حمد کے دے او ای سورہ حمد بلا نماز دے اغا سبع المثانی دے یعنی دا آیتنا دعا واری نازل شوی دی دیوا جنا دی تویلشی سبع المثانی وہ خپلو مانزو کے جامع کے نچوارلس جڑی گی قرآن متا اشاراتو کی آئی سکچیری ماں باندے پیئے گی نبی آئی دا غچوارلس علمان ونسا او بیا قرآن امور رہنمائی عقل طرف تکئی انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون دا قرآن مو عربے کی نازل کرلو قرآن مو عربے کی چید پارا نازل کو قرآن مو عربے کی دید پارا نازل کو سو تو سے عقل نکور وحلوئی تو سے عقل استعمال کوئی دید پارا مو قرآن عربے کے نازل کرلو اس عربی متو سی شبہ نہ دے اے عرابو شبہ دے وہ عرابو پا برے کے دا پروردگار عالم سی آئی عرابو پا برے کے پروردگار عالم پرمائش کی سورہ توبہ کی الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر علی یعلمو حدود ما انزل اللہ علی رسول اعراب کا کفر لیول سروک سے ٹولونا ساخ دی عرب نفاق لیول سروک سے ٹولونا ساخ دی شدید لفظ نہ دے استعمال کرے اشد لفظ استعمال کرے دی ٹولونا عرب ساخ دی نفاق لیول سر ٹولونا زیاد شدید تر دی او بیا پدی بالکل نہ پیگی گی عرب چوک دی آئی خدا دی آئی عرب پدی بالکل نہ پیگی گی سو کم رسول باندی نازل کری دی اگوی باندی دو پویشی توجہ منہ وکڑا لو کم رسول باندی نازل کری دی اگوی باندی دو عرب پویشی نووس ایمو شبہ نہ دے عرب اور باندی پیگی نا چونا قرآن زداکو اے عرابو خپلا جبا قرآن یہی دوئی نفاق لیول سرا دیر شدید تر دی کفر کی دیر شدید تر دی قرآن باندی دوئی بالکل نہ پیگی سکم رسول باندی نازل کری دی قرآن چونا زداکو بیا پکار دے دسی کسان وی سا اغنہ مو قرآن وحلو قرآن یہی سو تو سے عقل استعمال کوئی دیدو پارا مو قرآن نازل کو سا عقل نکار واحلوئی اس دو چھوک دی آگا ہستے یکی و ممبر سلونی باندی یکی و ہستے موتا نظار کی رچی سا آگا پابانگ دوہل دی خبر اعلان کوئی اے عالم انسانیت اے مسلمانوں انا حقیقت العقل کچھری عقل حقیقت غلی ابن ابی طالب دے ز تبلیغ کوام ایوہ سخت جملہ استعمال کوم سکلا سخت جملہ استعمال کوم یو کاس پچی گی چیزنش مون پوئی زبا چا کوام دبارائی آغا وضاحات کوام قرآن مشکل دے پتہ نہ لگی گی کل از جملہ نوری اغا وضاحات کوم سو نوری ایکسپلین کوم جب چا کوم خپلی جبی تب جنبش بیر کوم
او قرآن ناطق دے غسر جب نشتا سا اغا خپل الفاظ اغا سلیس کی اغا آسان کی مشکل الفاظ اغا آسان کی مشکل شے اغا آسان کی اغا خو سامت دے وس د قرآن جبا ولٹا ہوئی سو قرآن اغا مت آسان کی ایک قرآن جبا کچھیر لٹوی نسترگی وغڑوا ایک قرآن آغا جبا سو پروردگار عالم آگے جب ذرے سر آغا نتک کئی آگے جب ذرے سر آغا مشکل الفاظ آسان کئی آغا جبا کچھیر دے آغا دا علی جبا رے نزکا ہوتے ہی لسان اللہ اے علی جب زکا لسان اللہ دے سکچیری قرآن آسان کبھی نگا صرف اور صرف اندہ ہستیری صلوات وائی محمد و آل محمد باندی هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة خدای آغا زونتے سغا نبی رواست والو چی دا پارا دی دا پارا رواست والو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ ستوسی تا دا قرآن تعلیم دیر کی علم دیر کی او دا حکمت تعلیم دیر کی اس اگا علم والا حسے چوک دی سغت عرب تا متوجہ شو مو علم حاصل کو او حکمت والا عقل والا کسان چوک دی سغت عرب تا متوجہ شو حکمت وحلو نو بیا پیغمبر اکرم ولا سو قرآن علم دے کچھری قرآن علم دے تو سی غوڑوی سو قرآن علم حاصل کوئی نو پیغمبر اکرم پرمیش کی انا مدینۃ العلم و علی بابہا قرآن عقل لے قرآن حکمت دے کچھری تو سے حکمت غوڑے حاصل کوئی نہ انا دار الحکمہ و علی بابا دوئی نہ حکمت حاصل کوئی اس کچھری موئی قرآن تعریف قرآن سرکوں یا قرآن تعریف یا علی الفاظ سرکوں دو دیشن سر دے لکہ دا سامت قرآن تفسیر مکو ناطق قرآن سرہ طولونا غٹ معرف دو قرآن سرے اگا حیدر قرار ذاتے اگا اہل بیت اظہار علیہ السلام دی کتغوڑی قرآن ہدایات حاصل کی کسی معتدہ موضوع کی غوڑوں کوشش کون سے زنہ تبلیغی جملیاور کی شامل کون نہیں قرآن مجید ایکی وی آئی باس درتا ایکی وی آیا کفی دے سا اغب ہوندی عمال وکی تو زندگی اسرا روشن کی گی فضیل ابن عیاض نمیگی یوڑکو دے خونی بے متوالے خونی تبو اختلو ایوام ریزے ایوے کور تبو اختلو نیمش پیری یو کاستے آگا دا قرآن مجید تلاوات کئی یو کاست دا قرآن مجید تلاوات کئی دی آئے باندی رغلو علم یعنی للذین ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ آیا آگا وقت ندے رغلے سے ای خالق زڑونا ای خدای ذکر نوڑر شی و تسلیم شی خدای تا آیا آگا وقت ندے رغلے عرابو ترجمے باندی پیدلو دی سیزون سر اویلا لکہ دا آیا صرف او صرف مود پارا اویلا لیشوالا مود پارا اویلا لیشوالا مغزوی کی تسلیم شوالو اویلا سا آغا وقت رغلے دے وشدین استا غلینا آغا وقت رغلے دے دین ورستا ڈکتوبنا آغا وقت رغلے دے دین ورستا غاصبنا آغا وقت رغلے دے دین اباد گناہنا بز تسلیم شوالو ایکی بھی آیت تسلیم شوالو اور اغلالو امام جعفر صادق علیہ السلام دارتا صاحب سر نو گردی دلو دا امام آغا صحابی سا آغا صاحب اسرار و دا امام بزنا شنا آغتا الکا کول ویر کول بھی ساغنا یو کتاب ولی کلشولو مصباح الشریعہ یعنی ایکی بھی آئینا اگا تسلیم شوالو امام دار کی سار کی اخلالو نو امام دار اخاتا ورسوالو سا اگا صاحب اسرار وگرزی دلو نن کا متسلیم شو کفی دے یو صلوات ہاتھوں کے محمد و آل محمد موندی ویلی دا دی قرآن وارثان سے دی اگا صرف اور صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام دی
کچیر قرآن بکی دے نن نه دوی باجی نه بکی دے دین بکی دے دوی باجی نه بکی دے کعبہ بکی دے دوی باجی نه بکی دے مینا بکی دے دوی باجی نه بکی دے معصوم فرمائش کئی امام محمد باقر علیہ السلام نے روایات ہے امام نے روایات امام فرمائش کئی انہو نظر الى الناس یطوفون حول الکعبہ فقال هكذا كانوا يطوفون في الجاهلیت مولا فرمائش کئی سترگی وگڑا والی جانا کسونی والی دل سکابینا چوری گد لگیا دی تواب دکئی کابینا دا اگوی تواب کئی مولا کل سترگی و توگڑا والی رویہی مولا فرمائش کئی هكذا كانوا يطوفون في الجاهلیت دو کسونو ہو کابینا جاہلہ داور کیا چوری گد تواب کوالو توجہ مدے دانے محترم جاہلہ داور کیا دوی تواب کوالو چوری گد انما امیرو ان یطوفو بها دوی تا حکم شویرے سو دوی کابینا چوری گد تواب وکی ثم ينفروا الینا اغنا بعد متروشی فیعلمون نصرتهم و مودتهم و بیا کم مودات تے چھ مسر کم امینہ دے آغا متپیش کی توجہ مدے دانے محترم کم امینہ دے آغا مینہ متپیش کی مسر کم محبات تے آغا اظہار وکی مسر کم مودات تے آغا اظہار وکی آغا نورستا سمت اللہ هذه الآیہ بیا امام داغا آیے تلاوات فکرلو فجعل افائدتا تحوی الیہم ابراہیم پیغمبر سکومہ دعا پروردگار تکریا پروردگارا یو دسی قوم رو والے ایمو سوریات کی یو دسی قوم رو والے سا اغوی سرائی خال کمینوی وشا ستوسی نن رجام شوی ہوئی اے مغی آئے مصداقی ہوئی صدقی مینی تا رجام شوی ہوئی کمی مینی تا اگی مینی تا رجام شوی ہوئی سی کمی مینی سوال ابراہیم پیغمبر کڑے ہو ثم ينفروا الینا بیا متروشی فیعلمون مودتهم یخپل مودات اغا پیش کی متا اوس کچیری اے اہل بیت مودات نوی اے اہل بیت من نوی اے اہل بیت مودات در سر نوی سپاو مروان اے تو زڑتا سپائی نشویر کوالے مشعر الحرام انسان کے شعور نشی پیدا کوالے منات ہوتے قربانے سلکہ نشی دیر کوالے عرفات میندان ایتو زڑکی معرفت نشی پیدا کوالے یعنی کچھری اہل بیت من نوی عرفات نا معرفت نشی حاصل والے یعنی کچھری اہل بیت من نوی مشعر الحرام نا شعور نشی حاصل والے یعنی کچھری اہل بیت من نوی نبیا صفاو مروان ایتو ازڑ صفائی نشی کوالے او زد نے ایام پروردگار عالم دیئی سن کعبے کے ماچتو موسرا نے مشعر الحرام کے ماچتو موسرا نے منا کے ماچتو رے موسرا نے صفاو مروے کے ماچتو رے موسرا نے دغه مکه کې ماچتوره موسرا لا اقسمو بهذا البلد ای دغه مکه کې مات دیوا جنره ز قسم ور باندې خورم کې مات دیوا جنره وانت حلن بهذا البلد دیوا جنره د کې مات ای ما مینا کې مات دیوا جنره ای سپاو مروه کې مات دیوا جنره وانت حلن بهذا البلد ای رسول ته دغه مکه کې وسی عظیم پیغمبر باندې بلند تر صلوات کچیری قیماتی دے نہیں دی واجه نرے مو سر ٹیم دیر تیزے سر ربان دے یقیناً تو سی بستلی شوی ہوئی ہو کچیری ادھاگو قیمات تے اندی واجه نا قیمات تے زکا السجاد مولا اولا چیتی اولا انبنو زمزم و صفا انبنو مکہ و منا زد سپاز وائم زد مناز وائم دائی وارثان دی کچیری نن بکی دے اندوی واجی نہ بکی دے ویلے قرآن سر ایدوی ہمہنگی دے ایک یو حدیث دے امام سجاد علیہ السلام پیش قبل غورم بیخپل آرائد و طرف ترچام یو صلوات خاتم کوئی محمد والے محمد والے امام حسن عسکری علیہ السلام روایات کی سلورم امامنا جاء رجل
الى علي ابن الحسین یو کاسو ته راغللو دا یو پیغام دی تاسو دپاره یو کاسو ته راغللو مولا ته مولا اپلنکای کاس دی هغه مای پلار قاتل دی یزعم انه قاتل ابیه سپلنکای کوم دی ای مای پلار قاتل دی مولا رو وختلو مولا ته فرمایش کوي څه غواړې ویله قصاص غواړم ثابت شول اور باندې قاتل نو بیا ای مقتول څه پلار یې قتل کړی وغه نه پوښتنه وکړله ویله که چیرې دغه چې ته در باندې حق وي نه هغه حق وجې نه دا بخشش کا توجه مه دی ځانې محترم هغه حق وجې نه دا بخشش کا سوچ یې وکړلو ویله ما باندې یو حق دی خو هغه حق یې نه دی چې زه خپل پلار قاتل او ته بخشش کوم مولانا پوښتنه وکړه کوم یو حق دی هغه څه تو باندې حق دی له علی حق ولم یبلغ ما باندې حق دی حضور حق نه دی چې زه ورته پلار قاتل بخشش کوم ویل هغه څه حق دی او ته فرمایش کوي لکننی توحید الله ورسالة النبی الله والامامة علی والائمه دی کاس ما ته د پروردگار توحید د رسول نبوات او د علی توسی ائمه او ولایات را تخیل دی ما ته ولایات خیال دی زی توسی ولایات دایره کې داخل کړی هم مولا ته فرمایش کوي هذا ليس يفيء بدماء ابيك تچي صدا ای علی ولایات کوم دی دا خپل پلار قاتل سره ټیلی کوي دې سره موازنه کوي ستو ته پلار قاتل کړی دی او بیاي تو باندې دا حق آره س علی ولایات یاد هلره ایمو ولایات یاد ده هلره بیا ته د دوره حق نه دی چې ز خپل پلار ته بخشش کوم بالله امام سجاد علیه السلام جمله دی بالله والله بیا قسم وکړلو س ایما خدای باندې قسم وی هذا یفیع من قتل اهل الارض كلهم من الاولين والاخرين کچری دا کاس لگیا شي سو الانبیاء والائمه کچری لگیا شي دغه دنیا کی څوره مخلوق دی څوره مخلوق دی سوای انبیاء نه وتلی سوای ائمه نه وتلی څوره مخلوق دی دا ټول قاتل کی هم اولیننا او هم آخریننا دا ټول قاتل کی هذا لا يفيء بدمائهم شيء دا ټول قاتل کی بیا باتنا علی ولایات و چاتوی تی خپل پلور خبری کوي کچیری دا اولینو کی سوره مخلوق دے آخرینو کی سوره مخلوق دے انبیات نہ لڑے کا اوصیاؤں ائمات نہ لڑے کا دا ټول مخلوق دو قاتل کی بیا ہم صرف او صرف ای علی ولایات در تخیل لیدا تو نہ وچاتے موازنہ نشی کولے نموتو سی صرف او صرف علی ولایات باندې را جمع شوی یو ای پلور قاتل حال تا پریک دوا او ایوا مرلایا چوتا بخشش نشو کولے بیا ور باندې قتل کو 100 روپیا بخشش نشو کولای ویلي علی ولایات کی ور سره تړلی یو ای علی ولایات هغه سپر دی معصوم فرمایش کوي من احبنا اهل البيت فهو منا تو صرف او صرف سلمان په بری کې وریدلی دي پیغمبر اکرم سلمان ته یا سلمان من اهل البيت نا معصوم فرمایش کوي من احبنا اهل البيت چو مو اهل بیت سره من وکړه فهو من اهل البيت هغه مو اهل بیت نه دي سوره زمات ته سهل ابن حنیف نمیگی مولا سفین و پاشوه ده پیغام ته ملاو شولو د مولا صحابی دی پیغام ملاو شولو سهل ابن حنیف دنیا نه لاړ دی مولا ایکی و جمله ویلا مولا جمله استعمال کړه لو احبنی الجبل لتهافت کچری د لوی لوی غرونه څوره دي د غرونه مو سره مینه وستی ایمو محبت واجنه بغا ریزی ریزی کی بدل شي ډیره جوړه جمله ده ایتو سستارو نه اند سي تیرش بلا کچری د غرونه مو سره مینه وستی ایمو محبت مینی واجنه بغاری زیری دی کی تبدیل شي
سید رضی ایدی تفسیر دسی کئی من احب الاهل بیت فلیستعید للفقر جلبابا چوک اهل بیت سره مینه کوي هغه به بیا غریبانې دپاره ملیا وتړي غریبانې دپاره بیا یعنی مشکلاتو دپاره ملیا وتړي چو اهل بیت سره مینه دی مشکلاتو دپاره ملیا هغه وتړي جواد عملی وتی ټیک دی دویا یو مصداق دی هنا علی قرآن سره هماهنګ دی او علی قرآن سره څه شان سره هماهنګ دی لکه څنګه قرآن چیلنج دی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله پروردگار یی کچری دا قرآن مو غروب نازل کړي وو نو غرونه به د دې قرآن واجې نه هغه ریزې ریزې کې تبدیل شوي وو ای اهل بیت و محبت هغه محبت دی ای علی مودت هغه مودت دی څه کچېري دو غرو باندې نازل شي غرونه ریزې ریزې کې بدلوي صلوات واسطه محمد و آل محمد مون دای اهل بیت سره مینی اظهار دی اهل بیت سره مینی اظهار دی څه د هغوی فضایل بیانیږي تاسې زړونه ورسره نرمیږي هغه ننه زړه کې څه کوم سمندر معجزان شوی دی هغه سمندر سترګو باندې جری کیږي اوښکې بهیږي اوښکې به څنګه نه اورو حسین خو چا نه دی ژړلی ابو هارون مکفوب نمیږي د امام جعفر صادق علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی سترګو نړون دی متمیان حسین ابو هارون مکفوب ته مولا پرمیش کوي ابو هارون مکفوب آیا ما جد حسین په باره کې د چې ته یوه نوي مرثیه جوړه کړې ده که نه دی جوړه کړې ویله مولا جوړه مو کړې څو الفاظو باندې مشتمله دی هغه مرثیه مولا څه وکړل یې پردې ولګولې ایو سیډ ته ښځې کېنستلې ستردارې کېنستلې بل سیډ ته مولا کېنستلو ابو هارون مکفوب هغه مرثیه سټارټ کړله عمرو علی جدس الحسین فکل لاعظمه الزکیه اعظما لا زلت من وطفاء ساکبة رویه واذا مررت بقبره فتل وقف المطیه وابکی المطهرة للمطهرة النقية كبقاء معولة آتت یوما لواحدها المنیه لگ جملو باندې غور وکوي ابو هارون مکفوب باد نسیم سبیل هغه کوم هوا دی هغه طرف ته متوجه شوی دی ای باد نسیمه لاړ شه چېته کربلا ته لاړ شه چیش ته لاړ شه لاړ شه دې دپاره څه حسین هغه پاک وجود باندې مو سلام ویه او څه کله هلته ورسېږي بیا سلام نه بعد لږ ودرېږه هغه قبر باندې ای حسین روضې باندې لږ ودرېږه یوه وخته پورې او بیا هغه پاکو پاکیزه هستیو باندې مو سلام ویه خو بیا دې شان سره ای باد نسیمه وژړېږه لکه څنګه یوه مور یې ژڼې زوی جنازې باندې راشي تاریخ یې څه مو مولا ته سترګې غړولې امام جعفر صادق علیه الصلاة والسلام دوره تیزې سره ټوی اوچاتې کړي دي دوره بلند هوا سره د مولا جوړي څه هغه مبارکې شانې کومې دي هغه مټونه هغه اوچتېږي بیا ټیټېږي ایمویا نور واس نشته زه یې دغه مزدګار هوا ته متوجه یم ای هوا لاړ شوی دغې حسینیانه هغې کربلا ته ایمو دغه مؤمنانو سلام ور باندې وایه حسینه ته چا نه یې ژړلی دا مؤمنان به تا همیشه دپاره ژاړي الله اکبر متمیان حسین یو وخت داسې حسین خلخلینې راغللو کوم وخت راغللو څه کله هغه بیبي رقیه راغلله ای کوپې هغه بازار باندې یوه مرغلله دی متمیان حسین هغې مرغللې نه سلام وشولو السلام علیکم یا اهل بیت النبوه یوارې حسین قدرمنې خور سترګې وغړولې څه دې کوپې بازار کې سلام چا وکړلو امنه د سترګې غړوي چې مسلم هغه مرغلله دی
یو وری د مسلم قبول چوته ای اولیای مکرمه بیبی ته آیا اجازت شته چې څو پوښتنې ترنه وکړم راغله هغې مرغللې ته ودرېدله غږ یې وکړلو تو څخه مو دوه واړه واړه ګلان ستولي وه دا راته وایه چې هغه ګلان د څه کړله یو وارې هغې مرغللې نه غږ وشولو یو ما اکبار نه قربان کو بل مازغار نه الله اکبر وړه وړه ګلان سوره ستړی قسمات و ابن زیاد جیل کې و متمیان حسین اردو خوب ولیدلو زه مختصر ذکر کول غواړم اردو خوب ولیدلو متمیان حسین نیکه رسول الله ولیدلو هغه نه بعد څه کله زندانبان رچي نه څه به کول دوی دپاره به ګرمې اوبه راوړلې سړه ټیکاله به راوړله وړه وړه یتیمان دي یی چې یوه ورځ دغه زندانبان خوب ولیدلو چې یوه تورو بکرو ورمنه راغلي دی ورته دی یوه زندانبانه تو ته ما یې وړو المسیو څه ګناه کړې وه چې ته سړې اوبه چیکي ګرمه ټیکاله غوري هغه ته ګرمې اوبه او سړه ټیکاله وړي متمیان حسین یی سره بیدار شولو راغللو چېرته زندان ته کله یې زندان دروازه خلاصه کړله هغو وړو وړو ګلو څه کړي دي خاورونه یې وړو وړو بلوختونه جوړ کړي دي وړې وړې کلي ورباندې ایښي دي معافي درنه غواړم یو وار یې بیدار کړل ویله پوښتنه درنه کوم څوک یې تاسې ورته یې آیا رسول الله پیژندوئ ویله رسول الله پیژندم ای مو نبی دی آیا علی پیژندی ویله علی پیژندم ای ما امام دی آیا حسین پیژندی ویله ویلی نپیژندم ویله آیا مسلم پیژندی که نپیژندی ویله پیژندم زه گبران شوم راته وایم چې تاسې څوک یو ورته یې موږ مسلم وړه وړه ګلان یو الله اکبر ادواری ها شول مختصر سره قسمت چېرته راوستل حریث کور ته راوستل ټول ورځې ګرځېدلی وو راغللو شپې ستړی وو څملستلو متمیان حسین دغو دوو وړو وړو ګلو خوب ولیدلو نیکه رسول الله یې راغلی دی ورته یې وشه ما وړو وړو المسې وایي تاسې امتحان حاتم شولو اردوار بیدار شول خپلو منځو کې غوږې ولګولې متمیان حسین ژړا و چاته شوله یو وارې حریث ملعون را بیدار شولو چې کله راغللو دروازې یې خلاصه کړله تیاره دی تیارې کې د لسونه وایي امنه وړه وړه ګیسوانې دي لاس ته راغلل متمیان حسین یو وارې اردوا وچات شول بیا ځمکې ته راغلل موافي درنه غواړم زه بې ادبي نه کوم تاریخ الفاظ دي یقینا تاسې دپاره دا پیغور دی متمیان حسین هغه اردوه یې روان کړل چېرته یې روان کړل نوره من نه ستړې کوم فرات دریا طرف ته یې روان کړي دي خو تاریخ الفاظ دي څه هغه وړه وړه ګلونه نه آس زین باندې وه نه یې لاندې زمین باندې وه نه ځمکې باندې وه چېرته روان وه لکه ما ته متوجه شوئ زه به یوه نقشه درته پیش کوم الفاظ ما زه نشته څه بیان کوم یو گیسوان ولاس کی بل گیسوان الله اکبر دیشان سره هغه وړه وړه ګلونه روان کړي دي فرات دریا ته الله اکبر جار معافي درنه غواړم تاسې برداشت نشي کولی مولا تاسې هغه الفاظ برداشت نشي کولی روان یې کړي دي چېرته آس باندې فرات دریا ته یې راوستل هغه وړه وړه ګلان دي متمیان حسین یکې یو وارې یو وصیت دې ته وکړو ظالمه دوره وخت راکړه چې دوه رکعته لمونځ وکړو وړو وړو ګلانو څه وکړل فرات کې وضو وکړل او لمنځه باندې ودرېدل اردوو دعا وکړله پروردګاره دغه ظالم ایمو منځ کې ته فیصله وکړې فیصله نوره څه وه ظالم توره اوچاته کړله ایو ګل یې اوچات کړلو ځمکې نه ګل یې اوچات کړلو یو ګزاره وشولو متمیان حسین هغه وړه تنه ځمکې ته راغلله بیا ګزاره وشولو وړې وړې ګلدستې ظالم راخیستې دي رای وړلې چېرته رای وړلې ابن زیاد دربار ته چې کله یې تخت باندې کېدولي وینو سره رنګینې دي ورته یې ظالمه دا چې دي ویله لږ شال ته نه وچات کا شال ته نه وچات شولو وړې وړې شنډې دي وینو سره رنګینې دي ویله نه یې وپېژندل ویله لږې خو ته ته نه د وینې بیار ته کا متمیان حسین
هغه لال او جواهر یې چې کله بیارته کړل یی ابن زیاد ملعون درې ورې تاغ ته نه پاڅېدلو بیا تاغ ته نه کېناستلو ورته دې ظالمه زره ته وایه چې کله دا وړې وړې ګلدستې د جدا کولې آیا څه درته ویله که نه ویله ویله نوره یې څه نه ویله اندوره وړو ژبې باندې وه اندا یې ویله ظالمه ایمو مېړني علمدار سترګې غړولې تو ایمو ګلدستې جدا کولې یو پر یاد وکړه د کربلا مسافر